الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، د تعزیت په مقام کې ناسیو زمونږ یو مشره اغي د دې دار فنا نه رحلت کړی دی دار بقا ته. الله جل جلاله دی اغي سره د خیر او د رحم معاملو فرمایي او الله جل جلاله دی اغي سره د بهترین ملمستیا او د بهترین ملمنی غونته معاملو فرمایي. زما عزتمندو، مرگ یو حقیقت تے ما او تا ټولو پسې راتلون کې دی. په هر حالت کې او په هر صورت کې مرگ به مونږ پسې راځي خامخا. اسرائیل علیہ السلام ته د الله د طرف نه حکم دی او الله فرمایي زما داسې پولیس والا دي، زما داسې فرشتي دي چې د الله دا فرشتي او د الله دا فوج د هیچا هیڅ قسم خاطر نه کوي، نه د چا غریبۍ ته ګوري، نه د چا مالدارۍ ته ګوري، نه د چا علم ته ګوري، نه د چا پیغمبرۍ ته ګوري. د پیغمبر نم روح اخلی، د عالم نم روح اخلی، د مشر نم اخلی، د کشر نم اخلی. موقع به د خادی وي، غم به پکې راشي. اسرائیل علیہ السلام د الله د حکم تابعدار دی او الله جل شانه غنی بادشاہ دی، بے پروا دی، د چا څه پروا نه ساتي. زما عزتمند چې د دینه مونږ دا سبق واخلو چې دا مرګ مونږ له په هر حال کې راتلون کې دی، چې مونږ دې ته 24 غنټې 100% تیار یو. د دې تیاری څه دی؟ د مرګ او د قبر د تیارونو او د حالاتونو او د کیفیاتونو او د سختونو د بچ کېدو علاج څه دی او لارې څه ده؟ د هغې لپاره الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه. اے خلقو، پورا په اسلام کې ورداخل شئ. اسلامی قانون، قرآنی قانون دا پزان باندې نافذ کې. نو زما عزتمندو، د آخرت سیکا، د آخرت نجات هغه په اسلام او په قرآن کې دی. په آخرت کې نه حسب چلیږي او نه نسب چلیږي، نه مالداری چلیږي، نه علم چلیږي. د آخرت سکه اخلاص ته التب للہیت چلیږي. نوح علیہ السلام زوی دے، حالانکہ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے. و زما عزتمندو، د اللہ د عذاب نه بچ کیږي. لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے، د هغه ښځه د عذاب نه بچ کیږي. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے، چې داغه د مخه د ځمکه او اسمان او کائنات پیدا دي، خو د محمد رسول الله تر
هغه د عذاب نه بچ کیږي. معلومه دا شوه زما عزتمندو چې کیسه ټوله د عمل ده، قصه د مالدارۍ نه ده، قصه د خاندان نه ده، قصه د حسب او د نسب نه ده، قصه د غریبۍ نه ده. لہذا زما عزتمندو خبرې د بیانونو هم نه دي. الله فرمایي غالباً د 23 سپاره کې الله وی دو شی درې شی یا ځان لکینه او لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه چې مونږ له څه کول پکار وو، مونږ څه کوو. لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو امام غزالی رحمت الله تعالی فرمایي د ماسخوتن مونځ چې وکړې لږ کښېنه، ځان سره سوچ وکړه چې په نن ټوله ورځ کې ما له څه کول پکار وو او ما څه وکړه. لہذا زما عزتمندو د فتنو په دې دور کې، د فساد په دې دور کې الله ته به دک شان منظوره وه. د فتنو او د فساد په دې دور کې مونږ پیدا یو، سخت مقابله ده د مختلفو فتنو سره، د نفس او د شیطان نه علاوه غیر چاپیره هر طرف ته د کفر او د شرک، د بے حیايي کونډې، ازغي او فتنې مونږ او تاسو پسې راخوري دي او راوتي دي. او زما عزتمندو کمال تم انسان په دې خبره باندې رسی، انسان کمال تم په دې خبره رسی. ګوره یو طرف ته فرشتي دي او بل طرف ته انسان دي، یو طرف ته فرشتي دي او بل طرف ته انسان دي. فرشتي خو ګناه نه کوي ځکه چې پاغي کې د ګناه ماده الله نه دی یخي، داغي زړه نه کیږي، شراب وتا، زنا تا، دروغ وتا، دوکې تا، دې ته زړه نه کیږي، پای کې دا ماده نشته. په انسان کې الله جل شانه دواړه مادي یخي دي، اوم پکې نفسانی خواهشات دي، اوم ورپسې ګناهونه لګېدلي دي، او اوم ورپسې شاته چې کوم دی د خدای قرآن دی. یو طرف ته د خدای قرآن دی او بل طرف ته نفسانی خواهشات دي. نو دک انسان الله ګوري په امتحان کې دی چې دې څه کوي، د الله حق ادا کوي که نه ادا کوي. نو که د الله حق ادا کړ او نفس او شیطان ته لته ورکړه، نو بیا الله د مقام د فرشتو نه موچتوي، بیا فرشتي د برکت دپاره دته وزر خوري، بیا فرشتي دا خواهش کوي چې دې زما په وزرو تیر شي، دې برکتی دي چې زه ورسره برکتی شم. او کنا دې انسان قرآن پریښود او نفسانی خواهشاتو پسې روان شو، نو بیا الله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، بیا دې پشان د زناورو شو بلکې د زناور نم بدتر شو. څلورمه سپاره کې الله وایي زه نه ویم اولئک کالانعام بل هم اضل. لہذا زما عزتمندو د الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې دا حق دی چې مونږ او تاسو د الله جل شانه بندګي وکړو، د حقوق الله خیال وساتو، حق تلفی رانه ونشي د الله جل شانه په حق. وما قدر الله حق قدره، الله جل شانه د ګیلې په تور فرمایي وی دی خلکو زما هغه شان قدر اونکه څنګه چې زما قدر پکار الله وي. څه مطلب دا چې صحت د الله نه غوښتل پکارو، مونږ یې د دوایې نه غواړو، د محتاجۍ او د مشکلاتو نه ختمېدل هغه د الله نه غوښتل پکارو، مسائل په الله حل کول پکارو، رزق د الله نه غوښتل پکارو. زما عزتمندو زما او ستا کم نصیبې دا دی چې زما ذهن کې دا دي که زما په جیب کې 3000 روپۍ یې خو زما کور ته به تروړه راشي، او که نه وي نو زه به اوږې پاتې شم. دا د الله حق ضایع کول،
دغه رنګ عباداتو ته مونږ وګورو الله جل جلاله چې څنګه د عبادت حقدار دی هغه شان عبادات مونږ او تاسو له پکار دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس جماعت کې اولید منځ او که زر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته आवाज کړي خراش ورته وی ته پناب تول کې کمی وک ویل للمطففین الله فرمای الله وی تبادی شي هلاک شو هغه خلق چې هغه پناب تول کې کمی نو پناب تول کې کمی کول صرف چینی غوړي دغه سیز نه دی بلکې د مطففین مطلب دا دی چې حقدار ته خپل حق پورا نه ورکول حقدار ته په حق کې کمی کول هغه په هر معاملې کې دی مونږ وګورو چې آیا مونږ الله ته خپل حق د الله چې په مونږ باندې کوم حق دی هغه مونږ پورا ادا کوو کم چې د مونږ شان دی او کم چې د الله شان دی د الله د شان مطابق مونږ عبادت کوو نه کوو نو مونږ د اتانو کو او غواړو د الله نه 1 لک روپے مونږ د سلورانو کو او غواړو د الله نه 1 کروڑ روپے مونږ هم د سلورانو او غواړو د الله نه د لکونو روپو بنگلا نو دا خو تطفیف دی دا خو پناب تول کې کمی دی چې ته د کیلو چینه پیسې ورکې نو دکاندار به کیلو چینی درکوي که نه چې ته وله ورکې 2 روپۍ او ورته وې ماله کیلو چینی راکړه او کیلو چینی په 200 وي نه خو وایي ور په دې خو نه کېږي نو زما عزتمندو غرض مې دا دی چې مونږ د الله نه د کم سیز مطالبه کوو او کم سیز غواړو نو بیا د الله جل شانه په مونږ باندې حق دی چې مونږ د الله اک شان عبادت مو د الله غشان بندگی مو کو د بل حق بم ورکه چې ته غواړې چې زما د عزت وشي نو د بل بم عزت کې چې ته غواړې چې زما حق د ادا شي نو د بل حق بم ادا کول غواړي به حیثیت د زوی له پکار دی چې پلار له خپل حق ورکي هغه ته پلار اوي خو پلار لم پکار دی چې زوی له د زویتوب حق ورکي علی به چې کم دی د جانبینو نه حق ملاویږي چې پلار زوی ته د خپل پلارتوب د خپل مشرتوب تربیت نی ورکړي دک زوی به خامخا سبا را پاسی او پلار د بګریوان تلاسه چی لہذا زما عزتمند نو غرض می دا دی چې په آخرت کې به د دې ټولو حقونو تپوس کیږي کاغه حقوق الله دی او کاغه حقوق العباد دی کاغه زمونږ معاملات دی او که زمونږ معاشرت دی زما عزتمندو خبره د بیانونو نه ده په سوونو په درزنونو بیانونو مونږ اورو په یو میموري کارت کې 15000 بیان راځي زما عزتمندو عملی قدم اوچتول غواړي بس ته الله فرمایي قرآن کې وی اے خلقو تاسو وکله را واپس کیږئ د دې ګناهونو نه تاسو وکله ما سره روغه کوئ الله په انتظار دی زما عزتمندو حدیث مبارک کې راځي هر شپه د سحر په ټیم کې د تهجد په ټیم کې الله جل شانه په خپل شان لایقه سره आवाज کوي اے زما بندگانو راشه ما سره روغه وکړئ زمانه وغواړئ چې درکم دل ایو بزرګو را روانو چا ورته وی چرته تللی وی وی تللی وما د خلکو د الله ترمنځ مې روغه کوله الله روغې ته تیار خو خلق تیار نو بل ورځ را روانو چرته تللی وی وی تللی وم د الله او د خلکو ترمنځ مې روغه کوله خلق روغې ته تیار خو خدای تیار نو هلکه دا پرون چرته تللی وی او دا نن چرته تللی وی پرون تللی وم په دې لارو کوڅو کې او بازار کې ګرځېدم خلکو ته مې منتونه کول
چې راشه د خپل خدای سره روغه وکې، د هغه کریم ذات سره روغه وکې، د هغه سخي ذات سره روغه وکې چې مونږ حکمونو پسې حکمونه د هغه ماتو. یقین وکې کریم ذات نه دی. په دې مجمع کې خدای مکه الله مکه الله مکه الله مکه ټول زما مشران یې. تاسو نه یادوم زه به ځان یاد کړم مثال په طور که تاسو کې یو کس ماله په دې ځای څپېړه راکړي چې کښېنه استاد جي، نو بیا زمونږ په زړه کې دونه بغض او حسد دی چې تر عمره به زما دغه څپېړه یېره نه شي. ماف پې کړم بس بیا خو ټول عمر بس ما سره روغه وکړه خو پړه مې راته ځای نشته. داسې ده که نه ده؟ هغه کریم او سخي ذات د سهارې مونځ مونږ ونه کړو چې پراټه راکړي، د غرمې مونځ مونږ ونه کړو ښه مزېدار سالن او ډوډۍ راته مخې ته پرته وي، د ماښام مونځ مونږ ونه کړو خو بهترینه بستره راته غوړېدلي او ډوډۍ راته پرته وي. حکمونو پسې حکمونه ماتو، هغه کریم ذات مونږ له چای راکوي، ډوډۍ راکوي، اکسیجن راکوي، نعمتونه راکوي. د هغې د پاسه راته وایي چې که نور ګناهونه دې کړي په هغې هم راته توبه وباسه، هغه به هم درته معاف کړم او داسې به یې درته معاف کړم چې حدیث مبارک کې راځي په ورځ د قیامت به الله جل شانه دغه ګناهونه د کرامن کاتبین نه هیر کي. په کومه ځمکه باندې چې تا ګناه کړی د هغه ځمکې نه به یې هیر کي. ستا لاس او خپې به بیا په تا باندې ګواهي نه کوي، خو که تا توبه وباسه. نو له داسې کریم ذات په مخ کې مونږ توبه نه وباسو، داسې کریم ذات سره مونږ روغه نه کوو چې هغه ذات چې بیا به مونږ ته د خپله ګناه چرم نه را یادوي، چرې به م راته دا ونه وایي. مونږ خو وایو که نه هلکه روغه مو کړه خو مړه بس لارې راله مړ کړی دی، زړه مې ورته نه صفا کېږي، بېعزتي یې راله کړې ده، زړه مې ورته صفا کېږي نه، روغه وشوه خو زړه مې ورته صفا نه دی. د الله جل شانه روغه داسې نه ده، د الله سمه روغه ده، ښه د منافقت روغه نه ده. الله ته دوه اوښکې تویې که نو قسم په الله چې الله جل شانه د خدای پیغمبر فرمایي دا ګناه به د کائنات نه یې راکم، بس ختم، کیسه ختمه شو. په دغه ګناه به بیا ته نه رانیولې کېږي. لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو د خپل الله سره خپل تعلق برابر کو، ځکه زما عزتمندو د تبو لاندې په دغه خاورو کې په دغه قبر کې زما عزتمندو بیا به مونږ سره نه مالی نه به دولتي نه به خپلي نه به رشته داري وي، صرف او صرف اخلاص او عمل به پکارېږي، صرف او صرف عمل به هم پکارېږي. د دې وجې نه زما عزتمندو مونږ او تاسو له غم د دې ځای نه ځان سره یو غم اوسو، یو فکر اوسو، یو غم او درد ځان سره اوسو چې دا کم کټ د جنازې پرون د مقبرې نه راغلی دی او ما ته دغه د جومات کې مخې ته پروت دی، 15 وخته زه راځم او وینم یې، دا ما پسې راغلی دی. دا کټ د جنازې یا ما پسې راغلی دی او یا تا پسې راغلی دی، سبا به پکې یا زیم او یا بتی. د دې لپاره زما عزتمندو کلکه توبه وباسل دي. ګناهګار یو، زمونږ د ټولو نه به ګناهونه کېږي او ډېر ډېر به کېږي. د فتنو دور دی، د بغض او د حسد او د کینو دور دی. شیطان او نفسانی خواهشات مونږ سره دي، خو زما عزتمندو زمونږ رب ډېر کریم دی، زمونږ پیغمبر رحمت للعالمین دی. که د دغه پیغمبر لمن مونږ راټینګه کړله، د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځان جوخ کو، نو په دنیا کې په آخرت کې په قبر کې زما عزتمندو نامور بشو او به چمکاویږو. چا چې د دین پورې ځان مګلی دی، چا چې د قرآن پورې او د جماعت پورې او د محمد رسول الله ته ځان ورنږدې کړی دی، په الله قسم الله جل شانه هغې چمکاولی دي، په دنیا او آخرت کې الله جل شانه کامیاب کړی دي. الله جل جلاله زمونږ او ستاسو د ټولو عملونه د قرآن کریم د احکاماتو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق کی دا ما چې څه ووې تاسو چې څه واورېدل، الله جل شانه دې مونږ له په دې